الرحمن الرحيم وكذلك اعثرنا عليهم هم دغه رنګ دا خبر اخکار کړه مونږ په خلکو باندې ليعلموا چې پوه شي ان وعد الله حق چې د الله وعده رښتونی ده وان الساعه لا ريب فيها او د قیامت پر راتلو کې شک نشته اذ يتنازعون بينهم کله چې خلکو جګړې کولې د دې په باره کې امرهم چې دا کارو فقالوا ابنوا عليهم بنيانا یوې ډلې ووې په دې باندې یادګار جوړ کې ربهم اعلم بهم رب ته ښه پته وه قال الذين غلبوا على امرهم ویل هغه کسانو چې د هغوی اختیار و په ځمکه باندې لنتخذن عليهم مسجدا موږ به په دې عبادت خانه جوړه کړو سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم څه خلک به ووایي چې دا دریو څلورمې سپی وو ويقولون خمسه سادسهم كلبهم څه کسان به ووایي پنځه شپږمې سپی وو رجما بالغیب دا د ړوند ګزار دی ويقولون څوک به ووایي سبعة وثامنهم كلبهم دا ودي او اتمې سپی دی قل حضور ورته ووایه ربي اعلم بعدتهم زما رب ته د دې د شمېرې ښه پته ده ما يعلمهم الا قلیل پویه نشته په دې باندې علم نشته په دې مګر لږو خلکو ته فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرا پس په دې کې رای مه قایموې خو سرسري خبره کوې ولا تستفت فيهم منهم احدا او حضور د هیچا نه پکې تپوس مه کوه الله پاک وی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام وکذلک اعثرنا علیهم په دې طریقه باندې موږ د اصحاب کهف په خلکو ورښکاره کړو دی مو چې راپاسول د دې د راپاسولو مین وجه دا وه چې وکذلک احسرنا علیهم چې دی مو خلکو ته ښکاره کړو او د ښکاره کولو وجه یې څه وه علت یې څه و سبب یې څه و لیعلمو چې دا خلک پوه شي څوک خلک پوه شي د دغه زمانې دغه خلک پوه شي چې ان وعد الله حق د الله وعده حق ده الله چې کومه خبره موږي نو الله پاک خپله خبره سر ته رسوي الله چې کومه خبره موږي الله پاک د خبرې دپاره یو ټیم مقرر کړي او الله چې څه مو وایي اک شانتي کوي او الله څه ویلي وان الساعة لا ریب فیها قیامت راتلو والا د شک پکې نشته دا خبره وه الله پاک د دې دپاره دی چې کوم دی نو هغه راپاسول اذ یتنازعون بینهم امرهم کله چې دوی په خپل کار کې جګړه کوله په کوم کار کې جګړه کوله امام نصفی سے وہی تفسیر مدارک کی اذ یتنازعون بینهم امرهم کله چې دی جګړه کوله په خپل منځ کې د قیامت په باره کې چې چا به وي قیامت شته چا به وي نشته الله وی نی میرا پاسول د څه دپاره میرا پاسول دا احسرنا دی سره دلته ولګېدو چې وکذلک احسرنا دی باندې ما خلق خبر کو اذ یتنازعون بینهم امرهم کله چې دغه خلق چې کوم دی په خپلو کې جګړه کوله او د څه په باره کې جګړه کوله د قیامت په باره کې چا به وي بعث بعد الموت شته او چا به وي بعث بعد الموت نشته اذ یتنازعون بینهم امرهم امام رازی صاحب وایي کله چې د هغه دور کسانو په خپلو منځو کې جګړه کوله وکذلک اعثرنا اذ یتنازعون بینهم امرهم د دې په باره کې جګړه کوله چا وی الله پاک وی فقالوا ابنوا علیهم بنیانا چاوی موږ په دې یادګار جوړو په دې باندې جګړه کوله او دریم هغه معرف ادریس چې کوم دی نو کړې ده په ادریس کاندیلوي سي په معرف القرآن کې کړې ده هغه وایي اذ یتنازعون بینهم امرهم کله چې دا خلک د دې په باره کې هغوی په جګړه شو په څه خبره باندې چې چاوی دې ته تماشه کوو چاوی دې ته تماشه نه کوو بس چې دی دا نه لړو بس دغه کافي ده بس دی خپل ځای ته واپس ورسېدو نو الله پاک وی ربهم اعلم بهم رب ته ښه پته وه چې اوس په دې په باره کې څه کول غواړي یعنی یو ډلې خدا وی چې په دې یادګار جوړو او یادګار پې چا جوړو یادګار پې غیر مسلمو جوړو الله پاک وی ربهم اعلم بهم رب ته ښه پته وه چې په دې باندې به څوک څه جوړوي او د دې لپاره جوړول څه پکار دي نو قال الذين غلبوا على امرهم وویل هغه کسانو چې هغوی اختیارمونو د ځمکې په دغه وخت کې حکومت و چې هغه عیسایانو
چې هغه دغه وخت مسلمانانو لنتخذن علیهم مسجدا چې موږ به په دې عبادت خانه جوړه کړو. دا یو مختلفون فیه مسله ده چې د قبر په خوا کې ته جومات جوړولی شي که نه. په دې آیات باندې دلته کې په روح المانی کې محمود علوسی صاحب او روایات راوړي دي چې دا جومات جوړول د قبر سره خوا کې دا جایز دی او که نه، یا په جومات کې قبر دا جایز دی او که جایز نه دی. ځینې ځینې جوماتونو کې هم قبرونه او ځینې قبرونو سره خوا کې جوماتونه وي، نو هغوی په دې باندې پوره او روایات راوړي دي او په دې هم ورسره راوړي دي چې دا قبر څومره جوړول غواړي. دا دوه مسلې شوې. او درېیمه دا چې دا ګمبد جوړول په قبر باندې جایز دی او که نه. نو لومړی مسله چې هغه د جومات سره د قبر سره خوا کې جومات جوړول، نو دا د بخاري شارح علامه بدرالدین عینی په دې باندې باقاعده چې کوم دی نو احادیث راوړي دي چې دا بالکل جایز دي چې ته د قبرونو سره خوا کې چې کوم دی نو جومات جوړولی شي. دا نه چې ته په مقبره کې جومات جوړ کړي، نه، قبر دی او قبر سره چې کوم دی نو په احاطه کې جومات هم دی. نو دا ښه طریقه ده چې خلک راځي په جومات کې به عبادت کوي، قبر سره به خوا کې نه کوي، جومات به د هغې نه ځان لځوي. خو چې کومو احادیثو کې دې سره دا تضاد راغلی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قبرونو سره د عبادت نه منع کړې ده، نو هغې د هغه عبادت نه منع کړې ده چې کله څنګه به یهودیانو کوله چې چا به قبرونو ته مخ کو عبادت به کو، چا به قبرونو ته شا کوله عبادت به کو. نو د هغې نه قبر پرستي جوړېده په ځای د دې چې هغې چې کوم دی نو هغې د نوافل بخل. نو د هغې نه دا مسله جوړېده لکه څنګه چې زمونږ بعضې خلک نن سبا کوي چې که رشتې نه کېږي نو ودرېږه چې پیر بابا له ورشو، هلته به پیر بابا به سوال وکړو چې رشته مو وشي. د چا اولاد نه کېږي ودرېږه په ابو بابا له به ورشو، هلته به سوال وکړو چې بچي مو وشي. یا چې چا باندې کوډې منترې وي ودرېږه چې نظر بوستان بابا ته ورشو چې کوډې منترې رانه ختم شي. نو یعنې موږ چې کوم دی نو د هغې هغه یو شرک په ځان کې په ګڼه طریقو باندې راوستی رہی. الله په هغوی زمانه وغواړه که ستا رشته پکاري نو زه راته وایم رشتې به دله زه در کوم په اسمانونو جوړېږي. که چېرې ستا بچي پکاري بچي ما سره دي، بچي زه ورکوم چې خوښه مې شي ډبل وله ورکومه، چې خوښه مې شي هلک وله ورکومه، جینۍ وله ورکومه، چې خوښه مې شي شنډې کومه که په هر ځای باندې ګرځي شنډي. او چې زما خوښه شي نو په تا بیماري راولمه چې زما خوښه شي لرې کم دنه. نو هغه دا مسله به وه پیغمبر علیهم الصلاة والسلام چې څه وخت کې منع کړې وه نو د دې خبرې نه منع کړې وه چې تاسو قبر پرستي مه کوئ، چې تاسو دا عبادت په هغې کې دن نه کوئ. هغه قبر چې کوم دی نه هغه په عمارت کې دن نه دی او هغه قبر سره خوا کې تاسو ودرېږئ او هلته کې نفل کوئ. د هغې نه ځان له چې جومات جوړ شي په هغې باندې بالکل چې کوم دی نو د چا اختلاف نشته، د ټولو امامانو په هغې باندې اتفاق دی. اوس دویمه مسله دا خو لومبۍ مسله شوه چې د قبر سره خوا کې جومات جوړول شو، هلته کې الله به او هغوی په دې ځای استدلال کوي. دې خبرې ته راتلم چې الله پاک وایي چې کومو کسان چې کومو اختیارمنو نو هغوی موږ به پرې جومات جوړو، هغوی پې یعنې یو سره خوا کې عبادت خانه جوړه کړه، د هغې نفي ونه شوه، بس دغه ټیک شوه. اوس قبر سوره جوړول پکار دي. پیغمبر علیهم الصلاة والسلام علی رضی الله تعالی عنہ ته حکم ورکو وی ورشه چې کم قبرونه د لیش نه سیوا دي دا ټول روان کړه. چا چې قبرونه څومره جوړ کړي دي او د لیش نه سیوا قبر دی دا ټول روان. یعنی په څلور واړه مذهب باندې یو ځای کې هم چې کوم دی نو په دې اتفاق نشته چې ته قبر داسې جوړ کړه موږ چې څنګه جوړو. د ټولو په دې خبره اتفاق دی چې څلې جوړه یو لیش جوړ کړه بس. د دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړې ده د یو لیش نه سیوا د قبر اجازت نشته. درېیمه خبره د ګمبد جوړولو ده. نو په دې ګمبد کې دوه مسلې دي. دا مونږ چې د قبرونو باندې ګمبدونه جوړو، بعضې امامانو د خواصو دپاره یعنی د خاصو خلکو دپاره چې هغه لکه اولیاء الله شو لکه څنګه چې انبیا دي د هغې دپاره اجازت ورکړی دی، خیر دی په دې باندې تاسو یادګار جوړولی شئ. خو عام مفسرین په اتفاق سره وي نه مسلمانان ټول یو برابر دي، د پیغمبر ځان له خپله درجه ده، خو امتیان ټول یو برابر دي، په هغې باندې ګمبد نشته. ته به هغې لا یو داسې خاص څیز نه جوړی چې ته به ګمبد جوړ کړي
او هغه یو یادګار شي. ځکه چې دلته کې چې کوم دی نو الله پاک د یادګار نفي وکړه چې هغې چې کوم دی نو چې کوم غیر مسلم وو نو هغې وي موږ په یادګار جوړو. دا ګمبد څه شی دی؟ دا یادګار دی. نو عبادت خانه ورسره جوړولی شي خو ګمبد پې نه شي جوړولی. په دې ګمبد کې چې کوم دی نو په دې کې اختلاف دی. الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام سیقولون ثلاثة رابعهم کلبهم. زر دی چې دا خلک به ووایي چې کومو کسانو ستانه تپوس کړی دی چې دغه یهودیانو دې ته چل خولی وو چې دا صرف درې تنه دي او څلورم یې سپی دی. ویقولون خمسة سادسهم کلبهم. او زر دی چې څه خلک به ووایي دا پنځه دي شپږم یې سپی دی. رجما بالغیب. موږ د رجما بالغیب عام طور باندې معنی کوو په پښتو کې چې دا د ړوند ګزار دی. بس یار څوک پې ولګېد یعنې د ځان نه اندازه ده. د دې نه موږ ته غلطه اندازه به ورته موږ ووایو. ښکلې معنی به یې وکړو دا غلطه اندازه ده. رجما بالغیب دا غلطه اندازه ده. ویقولون سبعة وثامنهم کلبهم. بعضې خلک وایي دا ودي اتم یې سپی دی. قل حضور ورته ووایه ربي اعلم بعدتهم. زما رب ته د دې د شمېرې پته ده. ما یعلمهم الا قلیل. او دا هغې علم یې نه دی ورکړی خو لږو کسانو ته. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه به وایي په دې لږو کسانو کې زه شامل یم. ما لم الله دا علم راکړی دی چې دا څو کسه دي. نو د هغه د صحابو تپوس وکړو دا څنګه تا دې څنګه علم درکړی دی؟ ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورته وایي دې آیات ته لغونته کې وګورې. دلته الله وایي سیقولون ثلاثة رابعهم کلبهم. بیا وایي ویقولون خمسة سادسهم کلبهم. په دې دواړو کې وو نشته. ثلاثة رابعهم او خمسة سادسهم. او دلته کې الله وایي ويقولون سبعة وثامنهم کلبهم. دې کې وو راغلی دی. دا وو د جمع دپاره راغلي. دلته کې دا وو دا اتم دې جمع کړي دي چې اتم یې سپی وو. یعنی دا الله پاک په دې وو سره جمع کړي دي چې دا خبره صحیح ده. دا اخیری سبعة وثامنهم صرف په دې کې وو راغلی دی چونکې هغه مفسر د قرآن او هغه انسانو چې یو پیره چې کوم دی نو یو محفل ته یو شاعر راغی او هغه شاعر چې کوم دی نو هغه پوره څلوېښت بیته هغه ووایي د اسلام د وحدانیت په باره کې. هغه وخت خو لیکلو ول څوک نه. هغه محفل ته عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه را داخل شو. ورته یې وایي دا خو ډېر ښکلی شاعر و ده څه ووایي؟ هغوی ورته وایي او ده خو د وحدانیت په باره کې څلوېښت اشعار وایي. یاره ګوره مې که ما پکې اورېدلی وي که چا لیکلی وي. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ورته وایي تی ولیکه زه به یې درته ووایم. هغه څلوېښت واړې ورته په یادو باندې ووایي. داسې حافظه وله الله ورکړې وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تره زوی و چې هغه څلوېښت بلکل لا پنځه منټه نه و تېر بس هغه ویلي وو د هغه وینا ټوله د هغه په دماغو کې ناسته وه. ورته یې ویې تی ولیکه او یې زه یې درته وایم څلوېښت واړې ورته په هغه ساعت باندې ووایي. هغه له الله پاک دومره لوی او هغه ړومبنی مفسر د قرآن دی نه. هغه چې کوم دی نو پکې دا ووایي چې دې کې دا دوه نښې دي. یو خو دا چې په دې کې وو راغلی دی جمع شو. بل الله پاک هلته وایي دغې دوو کې رجما بالغیب دا د غیبو ګزارونه دي. او دلته کې الله پاک د هغې نفي ونه کړه بلکې دی ووایي قل ورته ووایه ربي اعلم بعدتهم. الله ته عدت ښه معلوم دی یعنې شمېره ورته معلومه ده. او ما یعلمهم الا قلیل. او لږو خلکو لی دا پویه ورکړې ده. نو په دې وجه دا ثابت شي چې الله پاک د دې وو او د اتم د سپي د دې چې کوم دی نو نفي ونه کړه. نو دغه وو کسانو او د اتم چې کوم دی نو دا د دې سپي وو. فلا تماري فیهم الا مراء ظاهرا. فلا تماري فیهم پس د دې په باره کې رایې مه قایموئ. دا څه دومره خاص خبره خو نه ده چې د اصحاب کهف تعداد به تاسو ته معلوم شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله پاک وایي حضور دې کر دې نه اوس بحث جوړوي نو دا فضول بحث دی. دی خو سوال کړو مسله ورته دا ټوله وکړه. نو په دې کې څه خاص اهمیت نشته چې ته پکې اوس تعداد معلوم کړي. نو فلا تماري فیهم الا مراء ظاهرا. په دې کې رایې مه قایموئ خو بس سرسري خبره به وکړئ چې بھائی بس دومره وو. ولا تستفتي فیهم منهم احدا. ولا تستفتي څنګه تلفظ دی ردی تستفتی دی که نه ولا تستفتی فیهم منهم احدا. د هیچا نه په دې کې تپوس مه کوه حضور چېرې دا څومره وو. بس خدا تا چې ورته څومره وي بس دکه عمره وو. د دې په تعداد کې هغه څه خاص اهمیت نشته. د دې په واقعه کې اهمیت و چې د هغې نه موږ ته دا خبرې ظاهرې شوې چې یو خو چې کوم دی نو هغې چې کله دربار ته لاړو
او چې کله بادشاہ ته الوي نو بادشاہ غي ته وګوره وتا دا 309 کله دی خوب وکړو او دا غي نه پس دی څنګه را ژوند شو ایو ته په اصلي حالت کې د کشه د قیامت بو بالجسمی بالروح بني چې تا خوب ولیدو نه جسمانی بی آغا مسئلہ اغی سرا حل شوانا اللہ پاک وی پیغمبر علیہ السلام بچے کم مقاصدو آغا مقاصد پاک حاصل شو او آغا دیتم دا وحدانیت درس دے چے قیامت شتا پا قیامت کی شک نشتا اس تعداد سرو تعداد تفوس آغا اسی فضول خبر دا بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک عثرنا علیہم هم دغه رنگ دی مونږ ښکارا کړو په خلکو باندې لیعلمو چې خلک پوه شي ان وعد الله حق چې دا الله وعده رښتونی ده وان الساعه لا ریب فیها او د قیامت پر راتلو کې شک نشته اذ یتنازعون بینهم امرهم کله چې دی په خپل کار کې مختلف شو فقالو ول یویډل ابنو علیهم بنیانا دی باندې یادګار جوړو ربهم اعلم بهم رب ته خپته ود دی خبرو قال الذين غلبوا على امرهم ویل هغه کسانو چې اختیار مونږ په دغه وخت کې لنتخذن علیهم مسجدا مونږ په عبادت خانه جوړو سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم زرد چې خلق بو وی بازي دا دریو سلورم سپي ويقولون خمسه سادسهم كلبهم بازي بو وی پنځو شپږم سپي رجما بالغیب دا ځان خبرې دي ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم بازي خلق بو وی وو اتم سپي قل حضور وتوایا ربي اعلم بعدتهم زما رب تشمیر معلومه ده ما يعلمهم او دا پوی نه د ورکړي الا قليل خلق خلقتا فلا تماری فیهم الا مراء ظاهرا پس پدی کې رای مقایم وي خسر سری ولا تستفت فیهم منهم احدا او مپکې د چانه تپوس کوي وکذالک اعثرنا